أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان وعد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. یوشتم سپارہ سورۃ احزاب آیت نمبر 10 نا آیت نمبر 16 پورے. دینمخ کے خطاب کو نبی علیہ السلام تھا کافرانو د منافقینو خبر بنمنه د الله کتاب چې تا تسوی مقبه کې توکل په الله باندې کې الله کافی دی. بیردو کو بای خلق باندې چې دای په عقیده کې تردد دی کله مسلمان او کله کافر کله مسلمان او کافر نه الله وی په یو انسان پسینه کې دوه جوړونه نه دی پیدا کړی دغه سیمه په یو ځل کې دوه عقیده نه دی جوړی کړی یو عقیده وای پکې به داغه لپاره وضاحت ته لپاره نور مثالونه ذکر کړل. کما زنانا تاسو خزر چې تاسو سره زهار وکې تاسو په خلو وای چې ما دا خزر زما مور ده انت علی کا زهر امي ته په ما دا سه حرامه لکه مور چې را باندې حرامه ده نو داستاره خزه چې داستا مور کیږي نه داستا خزه ده او د دې کفاره ما تاسو ته ذکر کړو چې چا دا سی ویل نو دیبا غول غلام آزادی غلام خو نشته نن سبا نو بیا به 2 میاشتې پر لپسې روجي نیسی کو په میاس کی 57 58 په میاس کی 56 57 تورسی د میاس کی او خړل بیا به د سره نیسی خبره پوه شي دا زور نه دا ولې دا خبره کې کداغه نه نو بیا بش پیتو مسکینان ته 2 وخت ډوډۍ ورکې دام جرمانه دا نو خپل دی په واک کې کا ولې خپل به واک استعماله نو څنګه چې تاخذ استعمال کیږي نه نو دا سه خالق مخلوق کیږي نه او مخلوق نه خالق نشي جوړې دي. به ورپسې بل مثال ذکر کو چې څنګه ستا متبنا حقيقي زوی نشي جوړې دي نو دک کسان مخلوق نه خالق نشي جوړې دي. داین رستو الله اصول لولېګل چې کم تاسو متبناګانو هغه ته د پلار په نومونو سره اخله ذالکم اقسط عند الله هو اقسط عند الله دا الله په دې انصاف خبره ده. اوس کو تاسو مشپراران نه پیژنې نو تاسو دینی رونه دي او زما دینی رورا او مسلمانا او دوستا یا تاسو آزاد کرده غلامان دي دعوت وای او قصدنا مدن کې چاوي ګناګار دي. به د نبی علی السلام شان ذکر کو چې نبی علی السلام داسې شخصیت ته چې په مؤمنانو باندې د مؤمنانو د نفسونو نم زیات مهربانه دي او د نبی علیہ السلام بی بیان چری د امت میان دي په حرمت د په تحریم د نکاح کې او په وجوب د تعظیم کې
نه په حکم د میراث کې او نه په حکم د ستر کې. دانه چې زما مور د ستر ورانه نه کوي، ستر د نبی اسلام خدي کوي د امت نه. او میراث یې موږ نشو وړلې، البته په نکاح کې زمونږ میاندې نکاح سره نه کېږي. بیا عهد ذکر کو د پیغمبرانو نه چې تاسو دا مسله رسوي، او نبی علیہ السلام د پیغمبرانو یاد کړل چې دا اولل عزم دي، نو دا پیغمبرانو دی مسله رسولې، تکالیف برداشت کړي، تمام برداشت کړي. به جنگ خندق راوړو، دلیل نقلی دی په مسله باندې. نن سبق کی داغي نقشه پیش کړي. مدینه منوره دا غیر چاپیرا غرونه دی، او نبی علیہ السلام د سلمان پارسی په مشورې سره خندق وکنستو 3 میله کم از کم 5 کلومیټر ته جوړیږي. لس گز ځای په صحابه تقسیم کو، 40 گز ځای لس صحابه لور کړ، 40 گز. خبره پوه شئ، لو 10 4 40 په یو کس باندې څه شو؟ سلور گز رالل. دا سلور گز بسونه ده کني، بس دا بدا سکی چې سلور گز به وګدي او سلور گز به پلنی او سلور گز به لاندې، دا داسې شو. پوه شئ کنه، لکه دوه قبرونه به په یوازې کني بس ان خطیو. او سلمان پارسی په دې کې ډېر تکړه، ته د 10 کسانو کار په یوازې کو، ته دونه تکړه. دله په خندق کې سپینه ګټه مخلاله مننه ماته دله. نبی علیہ السلام هغه ته کوشو، نبی علیہ السلام ګنتی راغستل چې گزاره وکړو، نه بازي بصری وری کنوري بصری وشته اصل لمبه وکړه. نبی علیہ السلام خواندل، صحابه ته وی د روم محلات میولید، به چر واچول به بصری وشتل وی د شام او د یمن محلات میولیدل. ینه دا وتا څه کوي پتا کوي. خبره پوښ د کسرا خزانه دا بستاسو په لاس کې راځي. دغه وخت کې د نبی علیہ السلام وګی دی، د نبی علیہ السلام خېټه مبارک ښکارا شوله، نبی علیہ السلام پر کاڼي تړلیو او لګی دلاسه خوراک ونه. اوس دا یو حکمت ته چې تا بیلټ تړلی، بیلټ اوس موږ بیلټ تړو کنه، دا خېټه کنټرول کړی. جابر ترامو چوری دل راغی خځه ته وی یار نبی علیہ السلام می ولید وګی دی اور سشتا او ته وی اوشتا وی سدی وی دوه درو ډوډو لدی الا وی دا تواغه او وی دا چیلو کی ګرځي دا ته حلال کا کنه، یاغه چیلو کې هغه چیلو کې چې بغیر جلب نه ګرځي. یو خو د پیرانو بيزي دي او ګلې غټي خرین هان ګرځي په کوڅو کې نه دا په کچ چیلو کې چات سوق تړي نه ورانه نه کوي کنه، واړه یې کېم نه هغه چیلو کې هغه حلال کو. حضرت جابر تعالی هو وی ته دا باندې کا او نبی علیہ السلام ته خو ورته وی ګوره سلور کسان یاد درې سیوا نه ګوره شانت ګوره. دلار نبی علیہ السلام ته یا رسول الله ما تاسو له دعوت درکړې دي، تاسو ځان سره دوه درې کسان راوستي شي. نبی علیہ السلام چې دا وره نبی اسلام ودرې دا صحابه ته وی او راځه ما پسې د جابر دعوت ته 1000 کسان دي سونا منګر 1000 کسان نیو منګور 1000 کسان په دې روډه کې په واده کې نه مړو، په تاسو اوس ماره 1000 کسان نه جوړيږي وایګه ټول روان دي. خدای پاک جابر تراه کوړته په منډلار خدي ته وای ما 1000 ټول پوج روان دي، ټول لخر روان دي. او تو تا تمانو ویل چې تو وایا په خپخ کارم ورته وای چې درې سره کسان نشي په کارم ورته ویل دي. خو نبی رسول الله اعلان وکړو زه سو کما وی تو خو دوکه شوی نه وې څه نه دوکه شوی وې چې نبی رسول الله اعلان کړی څه چل بکیږي هر څه چل چوف. راغه نبی رسول الله جابر ترونه ته وای اکول پم راوړه، اکول په چې راوړه لګوړ پکیو نبی اسلام پای کې خپل لاړې مبارکي ټوکړلې بیا کټویم راوړه، نبی اسلام کټوې کې لاړې مبارکي ټوکړې. گاونډیانو ته وای تنون لمبکه په خوایته په خوې 1000 صحابه کرامو داغینه ډوډۍ وخړله، داغي چیلی نه غوخه وخړلې هم اکسه پروت دا د نبی علی السلام معجزه وا، د نبی علی السلام سو معجزه په دې خندق کې دا ښکارا شول.
جابر تراه دعوت کړی دی دا موږ تنخی نبی علیہ السلام په وګه ګډه باندې څه کوي ابریلیان وای دا علم غیب او تشتری چې علم غیب ورته وو چې دا جنگ به موږ ګټو نو خندق کنه ته ضرورت څو کنه هسه اذن کنده کې کنه څو 3 میلا کنده کنه سترا صحابه جزا نه وږي اسپم نو یو صحابي خپل زوی خپل تاریخ نقل کړي وی بچیوي په خندق کې موږ د ورځ یو کجوره خوړله او نبی اسلام به وی چې 13 ما په خپل کې پرتای نو توي دادا وی تاسو په یو کجوره سکول وی بچی اچا یو ختم شو دا یو ارمان راغی ځکه مړول کجوره نه کوي مړول سو کوي الله کوي مړول خوراک نه کوي ها دا قاسم مونږه سبب ته ګورو مړول حقیقت کې سو کوي الله کوي دا یو کجوره بستا او چې الله پکې مړوال پیدا کی دا پکې د خندق واقعا راغلی و یو میاش تقریبا نور له سورہ دې صد پاسا یا نور له سورہ دې یا یوي سورہ دې محاصره و د کافرانو یو بل غشي تل تل پکې کېدل خو روانه وړېدل پوښوي ځکه چې لاس 12 فوټه کې سړی نو ټوپ والی شي نو ورتلی شو نو وخ دنګولی شي نو اس دنګولی شي نو خر دنګولی شي او خو د لاس په لاس جګړه وا صرف د غشي شتلو دینګشتلو غینګشتل مدینه بالکل محفوظه وا یخنیم وړه زیاته ډیر زیاته یخنی وا دغه نعیم ابن مسعود یهودی ری غراغ نبی اسلام ته ایمان راوړو چې ایمان راوړو نبی اسلام ته وی یا رسول الله زما د ایمان نه زما خاندان نه دی خبر زما قبیله تم نه ده خبر یو جګړه په واج جوړه کما نبی اسلام ته وی جګړه په جوړه کما په دې لخر کې راګه انګا بنګا په کوم نبی اسلام ته وی آو وی جان خو د دوکینو دی ورشه ځپ ورځه اجازه ته وغوښتو دلان خپل يهودانو ته وی دا قریش خو راغلي د مکینه یو کار کو ای خوراغلی کومنګا جنگو غټو جوړه خبر دی غنیمت والی وزیوا او غټو او کو به ملو نو دی خو وو تختی او غره زمون خیر نشتا مونږ ته په आवाज د ټینګ نیو بیا ناغه ته یې چلو کو وای دا شکار کو چې د قریشانو توایو چې زمون سره یو سو مشران غاڼه کې دا مونږ سره باندې دې سپتن لګي کې تاسو و تخته چې و تخته نو بیا مونږ تاسو و تخته مونږ به ته پاتې شنو بیا زم خیر نشتا تاسو مشران یو څو موږ سره بند کې نو بس تاسو خپل مشران د آزادول لپاره جنگيږي جنگ بغټو وایي خبره وې دا چر سره کو دا ضرورت یې راکته خپل مشوره ده خو ځونه تختی نو دې دا خبره چې دوی ته وکړه دوی مشوره کوي چې لړ قریش ته وي الته قریش ولړ ابو سفیان دې ته وي او کار شوی دی وی بنو قریظه او بنو نذیر خپري وی هغه نبی اسلام ته خط لګری دی چې مونږه د مکه د خلکو قریشانو سره ملګری خو خپش خوس په پیمانه یو دا کار کو کنه چې هغه دعوت ویل نبی اسلام ته چې او سو کسان د گرفتارو تاسو له درکو او بس مونږ ته سوایا ما خبره پوه شئ او تاسو له مګورېږي کې دې شي مطالبه ده نو کې ګورې سو کولور نه کې ها خبره پوه شئ اسنه چې تاسو له مشران ورکه بس دا خبره وکړه بس لاړ چلان جو دغه يهود بنو قریظه او نور پس ورالل وی خانه تاسو په تاسو ته اعتبار دی تاسو خو د مکینه راغلی او تخته دی موږ سره مشران نه کې دیو په توګه سره کوي د نعیم ابن مسعود د خبرو خو اشتیا ده په پور پکې واچول شو بس یو ور سره وران شول په خبره پوه شئ چې یو ور سره وران شول موږ نه درکو چې نه درکو موږ سره ملګرتیا نه کوو دا ته چوي چې وران شول نو هغه نیټو وران شول چې وران شول بس د الله مدد امراغه د الله مدد امراغه سیره را لاله دا سیره را لاله دغه سیره وران کې سوې خیمه ولا واړولې دیګونه ولنګ واړول د سارو جلبونه وشلیدل او تتر بتر شو هغه غو تختیدل او دین یخنه را ټینګ کړی دي اوس په دې کې نبی اسلام صحابه ته وای یره سو پي چې دغه جاسوسي وکي ایسو پانه سي ایسو پانه سي نبی اسلام منظور د الله نه وختر وی الله یخنی دا ملګری نه تیاری وی تاسو کو سوکشته چې جاسوسي وکي دغه تور طرف تور شي جاسوسي وکي بیا څوک تیار نشول بیا نبی علیہ السلام به منځو درته بیا څوک ته نبی اسلام حذیفه بن یمان کوم دی پاسه او جو حذیفه پاسه حذیفه وې د یخنه را غونډې دم و نبی علیہ السلام ماته دعا وکړه قسم دې کې یخنی میچوي په مخ لاړه چلاړه ما ورننه وته ډیر ګران کار دی وره ها
ډیر ګران دشمن په لخر کې دن نه وتل چې نه وته ابو سفیان وي د اخنه نه رپیږي او تقریر کې کوم تا وي تقریر نه پس وي تقریر دوران کې وي چې لکه اسنه مون خدا شیخ بیلو اسم بیلو سیده را ارشی روان کړاله او په من کې به اتفاقی راغلی دا نو دا ذکر کو چې زو خو یو کار دی چې تاسو راغلی نه جاسوس را چې جاسوس راغلی نه دی په ما یې رااله چې خدای پاکا ابو سفیان دا چې جاسوس په څنګه معلومه خبره دا سی وو کې چې وسړی بل الله سونه چې تاسو کې نو په خپل وخت ولګي د جاسوسو دی و چې دا خبرو کړو چې سمدستي ما بل وري شي لکه تاسو کې هغه ته چې ما ته تاسو په دې ځای پلان کې ما زمانه ته پوسو کو ما ته پوسو کو په خبره کولاله چې راوي نبی اسلام ته وایي تختې دوه دي نبی اسلام ډېر خوشاله شو او استلاړ او تختې دو هغه جنگ ته اشاره ده نو وی وای چاوکم من فوقکم کله چرال دی پتا سو باندې تاسو د پاس طرفنا د مشرق طرفنا در مدینه بار طرف ومن اسفل منکم او د لاندې طرفنا د مغرب طرف دی وای زاغت الابصار اکل چې کړهغه شول سترګې وبلغت القلوب الحناجر او رسیدل زړه مروتام وتظنون بالله الظنون اتاسو ګمانونه شروع کړل په الله باندې ګمانونه چیر الله بس ختم یو 10000 پوج راغلي 10000 مونږ 3000 یو د کیر چاپی مدینه تاو شول زمون خیر نشتا خیر من نشتا نو ګمانونه ورکه چیرې د الله مدد وکړه سي ورته الله ازمایش را ولي کو شیوران دي ګمانونه مشورو کړل او دغه وخت کې خو نوې اسلام خلکو راوړو چې کوم نوې خلکو نه غوي یاره بس اسی مزان غرق فکر اسی مزان غرق ګيري کړو هنالک ابتلی المؤمنون هم په دغه مقام کې وازمایل شو المؤمنان وزلزلوا زلزالا شديدا او جړه کول شو په سخت جړه کول سره دغه په منافقین وروتل وإذ يقول المنافقون کله چې ویل منافقین والذین فی قلوبهم مرض او هغه کسان چې په ځون کې مرض د منافقتو سی ویل ما وعدنا الله ورسوله الته نبی علیہ السلام د خندق هغه شغلې نه چې کم ګټ لروا چو شغله وته پاغه کې نبی علیہ السلام د یمن او د روم او د شام پیشنګویا وکړل منافقین وی مونږ رزق له ډوډۍ نه ما خام له ډوډۍ نه مو د ایران او د کسرا خوبونه نه په خبره پوه شي نبی سی ما وعدنا الله ورسوله وعده نه دکړه موږ سره الله او رسول الله الا غرور مگر دوکه کړي دا دوکه رجی مو دوکه کېږي اس قالت طائفه منهم دا بل ډله کله چې یو ډله د دوینا یا اهل یثرب اے یثرب والو نبی علیہ السلام چې کله مدینه منوره تراغه نو د دې زوړ نوم یثرب سو یثرب د دې بو هوا خراب او خلک به کې نه جوړو نبی علیہ السلام چې حالات توقت نبی علیہ السلام دعا وکړه یا الله د دین را بیماری ختم کې جوهپې ته منتقل کې جوهپې تا نو جوهپا اوسوت ابيار علي وي مونږ چې د مدینه منوره نه زو احرام تړو دغه علاقې ته جوهپا وي په دغه وخت کې د نبی يهودان اوسېدل نو نبی اسلام یې الله د دې را بیماری الته منتقل کې يهودانو نه منتقل کې او ټول بیماری الته کې لاړې نبی علیہ السلام د یثرب نوم بدل کو مدینه طیبه نو ولکه خود مدینه طیبه اوس منافقین ارامیان دي اوس نبی اسلام نوم بدل کړی دی خو دغه زور نوم وي چې د نبی اسلام خلاف کوي کنه اق زور نوم وي یا اهل یثرب اے یثرب والو لا مقام لكم نشتره طاقت تاسو فرجعوا واپس شهد دی جنگنا یا فرجعوا واپس شهد دی دیننا پر دې مدینه کې څه خیر نشته خپل ځړ طریقه خدا ويستاذنوا فريق منهم النبي او اجازه وغوښتو یو ډلې د دنیا د نبی علیہ السلام نه سیول یقولون ان بیوتنا عورا ویل یقینا کورنا زمنګا خالدی غیر محفوظ دي وما هي بعورا حالانکه هغه غیر محفوظ نه وو یا الله دیوالونه یا رسول الله دیوالونه چیتی او دروازې نشته ناسم په خلک را روان دي کرانو زم کور کې خو کاوټ نشته ورنه وځي بنو نو مونږ خو شدتلې نه شدلې الله و ان یریدون الا فرارا دین وختل مگر تخت د جنگ نه دروغ وي ارس ټیک ټاک دي بیا راغي حالت مزید ذکر کړي لکه څنګه چې
دا دویمه حصہ شروع د صورت کنه نو په دویمه حصہ صورت کې د صورت 9 آیات نه د 28 پورې ده په دې کې دوه خطابات دي مؤمنانو ته په میاس کې تقابل د حال د مؤمنانو او د منافقینو دي نو سوار لس قبایح د منافقینو په کې ذکر کړي او بیا بشارتونه د مؤمنانو ته بیا پاتره خندق ته نو دا اوس کوم شروع دي د منافقینو او سابق قبیح دي الله ولو دخلت علیهم کچره داخل شي لخرې په دی باندې من اقطارها د اطراف د مدینې نه ثم سئل الفتنه ابیا دوی او بلل شي شرک او کفر تا لا توها نو دی راځي هغه تا وما تلبسوا بها الا يسيرا او دني ساريږي مگر لګ الله وی دا منافقین دي چې کله وته جهاد لا نو یې ځن کور نه خالی دي غیر محفوظ دي ګرمي دا یعنی جی بیمار وا خو چې کله وته اورسته ټنګ ټکور دي او مزدار محفل نه او میوزیک ته اجراګان دي مس مردان راغلي نو ته به اخلاصي به اخلاصي تاسو خیال نه کړی بعض خلک کوئی تبلیغي حضرت پر سلاجي چیرې جی موږ سره وکړو یاره جی په کور کې نه کور کې تشي خشي دي تلې شمه نو تلې نشي خبره صحیح ده او چې په کوم ځای کې مس مردان او مس گاډه او ډمه راغلي نو بیا د بار نور تعالی کی کورو ته وي تاسو تاسو ورل کوي مخه پرځي بیا به کور خوشي نه ويږي داسې دارانګه که تاسو قتل سیاسي لیول باندې بی دینه پاټو کې با قربان قرباني پیسې بم قرباني بینر بم لګي جھنڈی بم لګي گاډي بم کوي او ټوفک بم را دي او چې کله دینی پاټه ترانه به ولا خدای دې ورسي ماشين به سم نه کتکړي لکه دا څه مسله ده یار ثم سئل الفتنه لا توها د کفر د بارغان وجنه د بی دینه د بارغان وجنه پیسې هم لګي هر څه کې او چې کله دیندارې د شي بیا غلي شي دقه منافقت دي دسره دلته الله دغه حالت ذکر کوي چې کله جنگ راغې بنو څنګه بکی نه یو او چې کله فتنې ته غواړي نو لا توها به راځي بیا دانو چې بمړو شو یا شو ولقد كانوا عهد الله حالانکه دی وعده کړو د الله سره من قبل د دینه مخکې لا یولون الادبار چې دی ونګر دی شاکونکي وکانا عهد الله مسؤولا او یقینا لوز د الله چې ته پوسل شوی دی بس په کوزا اذ جاءوکم من فوقکم کله چې دوی رااله پتا سبانه د پاس طرفنا ومن اسفل منکم او تاسو د لاندې طرفنا وایزاغت الابصار او کله چې کړه شول سترګې وبلغت القلوب الحناجر او رسیدل زونه مروتا ان سم تنگ شوه وتظنون بالله الظنون اتازو ګمانونه شروع کړل په الله باندې ګمانونه هنالک ابتلی المؤمنون په دغه وخت کې واسمایل شو المؤمنان وزلزلوا زلزالا شديدا او وجړه کول شو په سخت جړه کول سره د الله ازمایش راولي کراو کوټه جدا کوي کراو کوټه خبره پوه شو کړم وإذ يقول المنافقون کله چې وي منافقینو والذین فی قلوبهم مرض او ay کسانو چې دای په زړونو کې مرض ما وعدنا الله ورسوله وعدنا د کړي زمنګ سره الله او رسول الله الا غرورا مگر دوکه کړي دا وإذ قال طائفه منهم کله چې یو ډلې د دوینا یا اهل یثرب اے یثرب والو لا مقام لكم نشتره طاقت تاسو فرجعوا واپس شه دین یا مدینه نه د دې جنگ نه ويستاذنوا فريق منهم او اجازه وختو یو ډلې د دوینا النبي د نبی علیہ السلام نا یقولون ویلی ان بیوتنا عورا یقینا ذن کورونا غیر محفوظ دي وما هي بعورا حالانکه غیر محفوظ نو ان یریدون دین غختل الا فرارا مگر تخت د جنگ نا ولو دخلت علیهم اکچره داخل شي په دیوانه لخ کرے من اقطارها د اطراف د مدینه نا ثم سئل الفتنه ابیا دوی او بللی شي بی دینه تا لا توها نو دی برازی هغه تا وما تلبسوا بها الا يسيرا او دی بیسار نشي پائے کہ مگر لگ ولقد كانوا عهد الله من قبل او یقینا او دوی چې لوز کړو د الله سره په خوا لا يولون الادبار چې دی باندې دی شاکون کی وکانا عهد الله مسؤولا او دا وعده د الله تپوسل شوی ان الله بخامخه تپوس کوي دعا وکي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه